الرحیم. یو چا پوښتنه کړې ده چې د موبایل پر ګنټۍ باندې میوزیک لګول یا غزله درول یا هم سروز درول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ الجواب وبالله التوفیق. د موبایل پر ګنټۍ باندې میوزیک درول، غزله درول یا هم بل قسم سروز لګول دا بالکل غیر ناجایز عمل دی. اوله وجه خدا ده چې موزیک، سروز، غزله دا مطلقاً حرامه ده. په اسلام کې د دې هیڅ گنجایش نشته. موزیک اوریدل، سروز اوریدل، رباب اوریدل، باجه اوریدل د دې په اسلام کې هیڅ قسم گنجایش نشته. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی: الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. یعنی غنا، غزلی، سروز ينبت النفاق دا د انسان په زړه کې نفاق او منافقت دغه رقم راشین کوي. کما ينبت الماء الزرع، لکه څنګه چې اوبه کیتۍ راشنه کوي. یعنی یو سړی کیتۍ ته اوبه ورکړي نو دا اوبه چې هغه کیتۍ ته څومره پیدا کوي او څومره ژر د ځمکې څخه فصل راباسي او کیتۍ راباسي، د هغه رقم غنا او غزله هم ده. دا بیا په زړه کې منافقت داسې ژر پیدا کوي. او دویمه خبره دا ده چې کله سړی د موبایل پر ګنټۍ باندې غزله ودروي یا سروز ودروي یا هم بل داسې موزیک، ساز یا باجې ودروي، نو کله کله انسان په لمانځه کې ولاړ وي او دله ګنټۍ راشي، نو په دې کې د لمانځه توهین هم دی، د لمانځه اهانت هم دی. په لمانځه کې ولاړ یې 100-200 کسان ولاړ دي او ستا پر موبایل باندې غزله سټارټ شو، موزیک سټارټ شو. بدنامي ده، د مسجد هم توهین دی او د لمانځه هم توهین دی. درېمه خبره چې کله سړی د موبایل پر ګنټۍ باندې موزیک لګوي او دله ګنټۍ را روانه ده، دی خو په دا ګناه کې بالکل شامله دی، 100% دته دا ګناه ورسیږي. لیکن د ده پر څنګ باندې بل څوک ناست دی چې هر ځای وي، بل څوک هم د ګنټۍ اوري، د هغه په غوږ کې هم دغه غزله راځي، نو د هغه په غوږ کې هم دا غزله ننوځي، دغه موزیک د هغه په غوږو کې هم راځي، دغه ساز او دا باجې د هغه په غوږو کې هم راځي. که هغه په دې باندې نه وي خوشحاله، نو د دې ګناه ودته هم ملاویږي، د هغه ګناه هم د په غاړه باندې ده. که هغه په دې خوشحاله هم وي، بیا هم د هغه ګناه د پر غاړه باندې ده، هغه ته هم پر ګناه ملاویږي او دته هم پر ګناه ملاویږي. نو په دغه وجه باندې د موبایل پر ګنټۍ باندې موزیک لګول، ساز لګول، سروز لګول، باجې لګول، یعنی ناجایزه شی لګول، داسې आवाज لګول چې هغه په اسلام کې جواز نه لري، نو دا بالکل نه دی کول پکار. در مختار کې لیکلي دي چې زموږ د مذهب مشهوره کتاب دی. وایي ډول ټکول او د هغه رقم رباب وهل او د دې څخه علاوه چې څومره د میوزیک آلات او شان دي دا ټول حرام دي. وان سمع بغتة يكون معذورا. که چیرې یو سړی اچانک دا واوري، یعنی بغیر اراده، بغیر خوشي، د ده په غوږو کې دا میوزیک راسي، بل چا لګولی وي، نو په دغه ټیم کې بیا دی معذوره دی، دته بیا ګناه نشته.